د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د وفود تذکرہ کېده. زمام ابن ثعلبه رضی الله عنه د یوازې مدینه منورې ته راغلی و. د باره کې خبره شروع شوې وه. د تعلق د بنو سعد ابن بکر سره. په عربو کې قبایل لکه څنګه چې دلته دي د چرته د یو قبیلې مشر په یو نوم سره تیر شوی، د هغه نوم ته به منسوب کیږي. بنو سعد قبیلې کې یو مشر د سعد په نوم باندې تیر شوی، هغه ته دا قبیله منسوب. دا هغه قبیله ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعت په دغه قبیله کې شوی. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومې بیبي مرضعې ځان سره بوتله او پی ورکولو لپاره، هغه د دې قبیلې و، بنو سعد ابن بکر. او هغه بیبي مشهوره د حلیمه سعدیه په نوم باندې. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیو مور ده. دا علاقه د بنو سعد دا د طائف نه لرې ده، ابها طرف ته، او د طائف نه تقریبا 80 کیلومتر لرې ده، او طائف د مکې مکرمې نه تقریبا 100 کیلومتر لرې ده، او بیا مدینه منوره د مکې مکرمې نه تقریبا 500 کیلومتر ده. نو د دومره لرې نه دا زمام ابن ثعلبه مدینه منورې ته راغلو. د څه دپاره؟ د دې علاقې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد او استازی صحابي تلو، د اسلام دعوت دی ته ورکولو. دی بیا د هغې خبرې د تصدیق دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت په اراده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مزید د دین په باره کې پوهې دپاره مدینې منورې ته رالو، یوازې په یو ځان نه. په دې راتلو کې د خپلې قبیلې نیابت کولو. قبیلې ورته ویلي چې ته لاړ شه او دغه پیغمبر سره ملاقات وکړه، او بیا د هلته نه د هغې چې څه هدایات او ارشادات او تعلیمات وي هغه مونږ ته راوړه چې مونږ په هغې عمل کوو. دې نه معلومه شوه چې دا خلک سره د دې چې د کفر او شرک د تیارونو تازه تازه به راووتل، د دین به ورسره دومره قدر و چې د دین د بنیادي مسلو د زده کړې لپاره دومره اوږد سفر یو سړی کوي، تقریبا 80 کیلومتر یو او 100 نور 180 شل او 500 نور نو 680 700 کیلومتر دی راځي په هغه زمانه کې د دشتو سفر. او مدینې منورې ته ځان را رسوي، او چې کله معلومات حاصل کړل نو بیا واپس ځي قبیلې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر. دې حضراتو چې به څنګه اسلام قبول کو، دی سره به د دین اهمیت، د دین قدر، دین دی په اول درجه کې ایښی، د دنیا ضروریات په ثانوي درجه کې. نن سبا مسلمان الحمدلله مسلمانان ډیر دي، لیکن د دین قدر او د دین اهمیت په هغه توګه بالکل نشته کوم چې د صحابه په زمانه کې، الا ماشاء الله بعضې افراد خوش قسمت هغه اوسم د یو مسلې دپاره صحابه څومره مزل کول. حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث رسیدلی چې د هغې راوي عبدالله ابن انیس دی،
عبدالله ابن اونیس بل کس ته روایت بیان کړی دی او هغه کس حضرت جابر رضی الله عنه ته روایت بیان کړی. ترمنځ دوه واسطې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې. حضرت جابر په خپل صحابي دی او دا زمانہ داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی دی، حدیث ورته را رسېدلی دی. حضرت جابر رضی الله عنه صرف د علو سند د پاره چې زما سند عالی شي، یعنی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورې چې دا دوه واسطې دي چې دا کمې شي او یو واسطه شي، صرف دې خبرې د پاره د مدینې منورې نه شام ته لاړو او ځان ته سورلیم واغشته، داسې سورلی چې هغې باندې دا سفر کولی شي. زاد راه د لارې توخه هغه یې ځان سره په اوښ د پاسه کېښوه او ښه صحتمند او تندرست اوښې واغشتو، په هغې باندې سور شو، شام ته لاړو. چې نن سبا سړی اردن ته ځي، دمشق ته ځي، څومره مزل دی. او حضرت جابر رضی الله عنه د مدینې منورې نه روان شو شام ته. څومره ورځو کې به دی رسېدلی. حضرت عبدالله ابن اونیس رضی الله عنه کور ته په تپوس لاړو، ځکه چې حدیث د هغه نه په واسطې سره. او حضرت عبدالله ابن اونیس رضی الله عنه هغه سره ملاقات داسې وکړو چې په اوښ د پاسه سور دی او دروازه یې وټکوله. دننه آواز شو چې من بالباب، څوک دي په دروازه؟ ده ورته وی جابر. وی جابر یم. هغه ورته وی ایو جابر، کوم جابر دی؟ جابر ابن عبدالله، جابر د عبدالله صاحب زوی صحابي چې دی. وی چې او عبدالله ابن اونیس هم صحابي دی رضی الله عنه. زر ووتو بهر، ملاقات یې وشو. ورته وی چې راکوشه، وی چې کور ته راځه چې دننه شو، ځکه چې د مدینې نه راغلی دی، څومره سفر یې کړی دی، ستړی شوی دی. او سړی په لاره چې سفر کوي په هغه زمانه کې خیرن خچن کپړې ویښته ګډوډ. ورته وی چې راځه کور ته ځو. کور ته یې دننه کول. وی نه، دې ځای کې راته اول زما مقصود پوره که نو بیا. وی زه یو حدیث پسې راغلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث تا د هغې نه اورېدلی دی. دا حدیث ته وی چې او وی کور ته راځه چې په کلاره. وی نه، کېدی شي ستا او زما په منځ کې مرګ حایل شي، د نیټې د مرګ هېڅ پته نه لګي، او که چېرې زه مړ شم یا ته مړ شو نو دا حدیث به پاتې شي. نو د هغې نه مخکې ما ته حدیث بیان که. نو عبدالله ابن اونیس رضی الله عنه ورته حدیث بیان کو چې د قیامت او د حشر د ورځې په باره کې دی. حضرت جابر رضی الله عنه چې څنګه واورېدو، وی زما کار وشو، زه ځم واپس مدینې ته. هغه ورته وایي چې راځه، دومره لرې مزل یې کړی دی. ورته وایي نه، زما مقصود پوره شو، زه دې دپاره راغلم، صرف د یو حدیث د تپوس کولو. نو د صحابه کرامو دا حالت. نن سبا مونږ ته ضرورت وي، طلاق مسله په کور کې راله او تپوس نشته، پوښتنه نشته، ځان پویول نشته دی. ښځې د طلاق د خولې نه وباسي او چې بیا پوهېږي نو بیا پې خپې اورېدلي، بیا وایي چې دا څه چلو شو. مختلف قسم مسائل د معاملاتو سره متعلق حرام او حلال په هغې کې فرق کول ضروري وي، دا زده کول نشته معاملات. نو عرض مې دا کول زما عزتمنو چې امام ابن ثعلبه د دین د پوهې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مدینې منورې ته راغلو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جومات کې ناست و، څه تذکره یې مخکې جمعه باندې شوي وه. دی د اوښ نه کوز شو، د جومات سره دروازې سره یې اوښ وتړلو، اوښ ته یې خپه وتړله او بیا چې کوم دی نو اوښ یې هلته کې کېنولو. دا خپه تړل دې ته کوم پړي باندې چې خپه تړي اوښ ته، دې ته اقاله وایي، اقال. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو عربی تپوس کوي چې اعقل و اتوکل ام اتوکل علی الله، زه د اوښ په وتړم نو په الله باندې توکل کوم او کنه بغیر تړلو دغسې پرېږدم په خدای توکل وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې خپه د اوښ وتړه او په الله باندې توکل کو. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دنیا دارالاسباب دی، اسباب اختیار کا
او اعتماد او توکل دا په الله جل شانه باندې کو بغیر اسبابونه، ځکه چې اسباب هم الله جل جلاله پیدا کړي، دا اسباب پیدا کوونکی هغه دی او داغه تکوینی ضابطه ده کونی چې ته سبب اختیار کین والا. یو سړی نهر شو، د خوراک نه کوي او دی وی خدای به ما مړی، تګې شو دی اوبه نسکي او دی وی الله به مې تند لري کی، نه، خوراک د لوګي د ختمولو لپاره سبب دی او دا الله جل شانه ګرځول دی قطعی سبب دی. که یو سړی سره خوراک پروت وي او دی اوګي او د لوګي نمرې او د اون خوړو نو دی ګناګار مړ شو. او یو سړی سره اوبشته دی او دی د تند نمرې او د اوبونس کلی نو دی خودکشي کوونکی دی، د نفس چې کوم دی نو دنه په ورځ د قیامت دی باره کې تپوس کیږي. اسباب په درې قسم دي، یو اسباب قطعیه، یو ظنیه او یو وهمیه. اسباب قطعیه اختیارول ضروری دي، یقینی سبب، لکه د لوګي تند مثال ما تاسو درکو. بعضی اسباب ظنیه غالب ګماندای چې دی باندې به دا نتیجه مرتب کیږي، دا عوامو د پاره هغه اختیارولم ضروری دي، البته که خواص پرې نو خیر دې څه باقی نشته، په الله باندې توکل. دریم قسم اسباب وهمیه دي، وهمی اسباب اختیارول نه دي پکار. وهمی هیڅ نتیجه په ظاهر کې نه تجربه کېستا، نه مشاهده کېستا، نه چا ویلی دي پوه کس، نه د الله جل جلاله وینا ده، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول له، نه تجربه نه ثابته، اسه وهم دی. لکه زنانه چې څنګه د کور نه سوکوزي مثلا سعودیات لړن وی جارو موهي ورپسې فورن، ځکه چې دینه بدفعلی اخلي، دا سبب وهمی دی. یا مثلا کارغه په کور باندې کې ناست د فلان کې کار کېدو ولې، دا وهمی سبب دی. د اسباب وهمیو اختیارول دې سره سړی خطا کیږي، گمراه کیږي. مشرکین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې او د هغې نه مخکې هغوی به دغه کول، په سفر چې به څوک تلو نو بیا به مارغه والوزولو، که هغه به ښي طرف ته لاړ نو وی دا سفر ما دپاره ښه دی، او که ګس طرف ته به لاړ نو بیا به یې وی چې بد دی. نو چې ښي طرف ته به لاړو سفر به یې کولو، چې ګس طرف ته به والوتو بیا به یې نه کولو، دا سبب وهمي دی. دا چا ویلی دي؟ دې پسې شاته څه حقیقت او دلیل نشته. بهر حال اسباب ظنیه او قطعیه د عامو خلکو لپاره اختیارول ضروری دي، بغیر سبب نه د نتیجې انتظار کول دا د الله جل شانه د کونی ضابطې خلاف ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس ته فرمایل اعقل وتوکل، ړومبه د ساروی وتړه او پس د هغې نه توکل کو چې دی به اوس نه تښتي. زمام ابن ثعلبه رضی الله عنه جماعت ته رادننه شو، تاسو ته مخکې حالت بیان شوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې نږدې شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو په منځ کې ناست. بخاری شریف کې حدیث ته، نورو کتابونو کې هم دی، مسلم شریف کې هم دی. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکیا لګولی و او د صحابو په منځ کې ناست. په دې کې زمام ابن ثعلبه رالو، هغه تپوس کوي ایکم محمد صلی الله علیه وسلم، پتاسو کې هغه محمد څوک دی صلی الله علیه وسلم. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې صحابه کرام قرآن کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د تپوس کولو نه منع کړی شو. نهینا عن الکلام، مونږ د تپوس کول نو خبر نه منع کړی شو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ډېر تپوسونه نه کوي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم، تاسو ډېر تپوسونه مه کوئ که چېرې تاسو ته هغه ښکاره شي نو بیا به بد ګڼئ. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ناستو، یو کس تپوسو کو، بیا ورپسې بل، بیا ورپسې بل. یو کس تپوسو کو، وی زما پلار څوک دی؟ من ابي؟ وی ابوک حذافه. او دا تپوس هغه ځکه کولو چې د جاهلیت زمانه وه، پته نه لګېده. د زنا په شکل کې نکاح مشهورې وې، و به زنا
هغه ته وې نکاح وې چې اسینی زما پلار بل څوک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم وته جواب چا به دا تاسو کو چې ما بیګا څه خورلې دي چا به وې زمون په کور کې څه دي د خوراک رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تاسو نو په قهر او د غسین او فرمایل چې ست تاسو کوي زو جواب درکو حضرت عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک تو قتل پوشو چې د الله رسول دغه وخت د غصې په حالت کې هغه کس چې چا سره نږدې ناس تپاسته کوي دغه حالات وته پته لګي حضرات شیخین رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبرو چې دغه وخت کوم کیفیت حضرت عمر رضی الله عنه په ګوډو شو مخامخ د قایدی په شکل کې کېناست او دا وی رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا اے دا الله پیغمبر موږ د الله جل شانو پر ربوبیت او د اسلام په دین باندې راضی یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد په نبوت باندې راضی یو موږ ته معفو کو بس ته پوس نکو رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی ته پوسونه منش دا آیت کریمه نازل شو لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم داسې سيزونو باره کې پښتنه مکوي چې چرته تاسو ته ښکار شي بیا به تاسو بد غنئ ځکه مثلا کدی د توې چې پلار د فلان کې او حالانکه ستا پلار غني بیا په دې باندې بد غنئ او د الله رسول چې کله موجود نو په هغه زمانہ کې وحی د اسمان نه راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه د تشریف اړو نه پس وحی نه راځي خو دینه اوسم یو مسله معلومیږي هغه دا چې بهوده سوالات او فضول سوالات په دین کې کول نه دی پکار هغه سوال کو د یو عالمنا د مفتینا د پوهه کسنا چې کوم ضروری سوالی اهم دي داغه تعلق د عقیده سره ده داغه تعلق د احکام سره ده بیا احکامو کې د مسره تعلق ده د روزي سره ده د زکات سره ده د حج سره ده د معاملات سره ده د نکاح او د طلاق سره ده هغه تاسو کو چې هغه ته فائدہ درکړي بعض خلک فضول قسم ته پوسونو سوال نه شروع وای زم معلومات حاصلو نو معلومات به تر کومه پورې حاصله ده الله جل شانه هو علم داغه خو حد او کنایه نشته نه مخلوق سره دومره علم شته حضرت خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام هغه په کشتۍ کې روان دي او د کشتۍ په چجبانه یو مرغۍ کې ناستا او په سمندر کې چې کوم دینو مخوک لونده کوي او ساس کې او به راوغشته په مخوک کې حضرت خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام ته چې ستا او زما علم دا داسې دی لکه دا یو ساس کې د سمندر په مقابله کې دا الله علم داسې دی لکه سمندر حضرات اهل علم وای چې دا مثال هم صرف او صرف د افهام د پاره او حقیقت داسې نه دی ځکه چې د دې قطرې خو بیا هم د سمندر سره د جزئیت نسبت شته او د الله جل شانه د علم سره د مخلوق علم هغه د جزئیت نسبت نشته جزء نه دی بلکې دا عکس ته تجلی ده د الله د علوم بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه منع کړی شو حضرت انس رضی الله عنه وی نو موږ خو به تاسو کولای نشو موږ به وی چې داسې یو دیهاتی راشي بدو راشي باندچی راشي چې د ځنګل باشندای او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کولا او ښکارا تاسو نو کی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکي نو چې مونږه باغ مسلو باندې پوښو دهرال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پښتنه وکا ايکم محمد صلی الله علیه وسلم پتا سو کې محمد سوکته حضرت انس رضی الله عنه روایت کوي چې مونږ یعنی صحابه وې چې دغه مخامخ سپین سړی چې ده د سپین لفظ حدیث کې استعمال شوی د خایس او خولي د پاره دا حسین او جمیل چې ده او دا تکیا چې لګولې ده نو دغه ده نو وای چې بیا غره نږدې شو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وای ابن عبد المطلب اے دا عبد المطلب سے بچی انی سائر رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل قد اجبتک ما جواب درکړې وای سوي بیا وتا غوي جزتانه یو څه ته پوسونه کوم فمشدد علیک فلا تجد علی ای لا تغضب علی زبتانه تپوس کوم او زما په سوال کې وسختی خو غوسه کې براته نه
حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې مونږه په تپوس کوونکو کې داسې بهترین تپوس کوونکې بل څوک نه دی لیدلی ما احسن ولا اوجز نه بهترین سوال کوونکې نه مختصر یعنی مختصر سوال او په بهتر انداز باندې چې زمام څنګه کولو داسې بل چا نه مونږ حیران شو دته او ډومبه د خپل سختۍ لپاره الله روا راکړه ځکه کچره دا سختی کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ویلې کې دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاغه بد غړلې او جوابونه نه ورکول یا صحابه منې کړي وي نو حضرت زمام وتوي چې زه تاسو کوم خو بد بنګړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل صل اما بدالک چې سره خو هي تاسو بیا وته زمام وای چې ستا قاصد استاد طرف نه یو استاد مونږ دراغلو هغه مونږ ته وې چې ته د الله رسول نو زتا ته په هغه ذات قسم در کوم چې ستا رب دی او ستا نمخ کې چې څومره قومونه تیر شوي دا غیر رب دی او ستا نه پس چې څومره خلک را روان دي دا غیر رب دی آیا ته رښتیا د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې او به وتوی چې د ازمکه چا پیدا کړی دی من خلق الارض قال الله پیدا الله پیدا کړی دی من خلق السما اسمان چا پیدا کړی دی پیدا الله پیدا کړی من خلق الجبال وجعل فيها المنافع دا غرونه چا پیدا کړی دی په دې کې دا منافع چا یې خېری غرونو کې سرشتا غرونو کې سره زرشتا سپین زرشتا اوس پنشتا تانبو پیتل پکشتا کوله پکشتا ګیس پکشتا دی تیل پکشتا دی دا ټول الله جل شانو د انسان د فائدې لپاره دی حدیث نن دا معلومي انسان ته پکار چې د خپل عقل او د حواسو په ذریعہ باندې دا سيزونه ځان ته روباسي استعمالوي او د الله شکر دی ادا کوي د الله شکر نن سبا د الله جل شانه د پیدا کړې شو او کې خوده شو خزانون خلق پیدا غلي او د خدای شکر نه ادا کوي د الله جل شانه د شکر استو څه طریقه ده هغه چلم نه پوي نو وته وې چې دا غرونه او په دې کې منافع چا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل الله به وته فرمایله چې چا زمکه پیدا کړی د اسمانه پیدا کړی دی غرونه پیدا کړی دی او په دې کې منافع خي نو ته رښتیا الله پیغمبر جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې نام یا به وته وې چې ته د الله واسطه در کوم هغه ذات چې ته پیدا کړي ستانه مخ کې قومونو ستانه رستو خلق ستا قاصد مونږ ته ویلي دي چې په مونږ باندې پښپا ورځ کې 15 موزونه فرض دي آیا رښتیا دغه څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې او صرف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بداغه تصدیق کولو نو دایته مخکنا صحابي تله دغه علاقې او دای پاګې باندې ایمان امر وړو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او داغه د تایید او تصدیق لپاره د مدینه منورې ته راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس به د زکات په باره کې پښتنه وکا د روزي په باره کې پښتنه وکا د حج په باره کې پښتنه وکا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه سي جوابونه ورکول لکه څنګه چې د مس په باره کې ورکړو بیا په اخر کې هغه کسوي زمام چې تا چې ما ته سوې نه بز په دې کې کمې کوم او نه و په کې زیاتې کوم هم دغه سي به عمل کوم د کمی زیاتی نه مراد څه ده یعنی د الله جل شانه دین چې څنګه په بنده باندې فرض شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی د ځان نو بګه سن کېږي ځکه چې د ځان په دین کې یو شی رانه نستل د احداث په دین دی بدعت او رسول الله صلی الله علیه وسلم په سخت الفاظ سره فرمایي چې چا په دین کې نوې شی رانه نستل فورد علی دا پاغه باندې رد او په دین کې کمې کول کچري د عقیده په اعتبار سره مثلا یو سړی وای چې سود حرام نه ده حالانکه سود الله حرام کړی دی
او د انکار کوي داغه، حالانکه د سود حرمت د قطعی دلیل نه د الله د کتاب نه ثابت. قران کریم کې الله پاک فرمایي واحل الله البيع وحرم الربا. دی وی چې دا خو زما په عقل کې ناراضي دي کې هډيري فیدی دي، سود حلالول پکار دي، او د انکار کوي د سود د حرمت، نو دا سړی کافر دی، ځکه چې دا دین کې کمی دی. الله جل شانو یو څه حرام کړی دی ته هغه حلال دی، یا یو څه حلال کړی دی او ته دا حرام دی. او کمی په دین کې کچره په اعتبار د عمل سره منی، یعنی یو سړی مز نه کوي خو مز منی چې 15 مزونه فرض دي کوي نه، دا فسق دی. دې سره د اسلام نه اوزینا مسلمان دی، لیکن گناہ کبیره ده. یو مسکزا کول گناہ کبیره ده. امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمای چې چا قصدن عمدن مسپریخو نو واجب القتل له حدن، او دې کافر شو. امام شافعی امام مالک رحمه الله فرمای چې چا قصدن عمدن مسپریخو نو کافر نه ده، لیکن قتلیږي به واجب القتل له. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای چې چا قصدن آمدن یو مسپریخو نو دی به جیل ته شي، په جیل کې به پروت تر دې چې یا توبه وباسي بیا به راوباسو بهر، او کله توبه نه وباسي تر اخره پورې به جیل کې پروت تر دې چې دته په جیل کې مرګ راشي. دی به د خزینه جدای، دی به د بچو نه جدای، دی به د خپل خپلوار نه جدای، دی به د دنیا کار روزګار نشي کوله. نن سبا دا مسالې دا زموږ ذهن کې نه راځي. وجه دا ده چې د مستر کولو پر خل دومره عام شوي چې دا چاته د عیب خبره ښکاري نه. حالانکه صحابه کرام وی چې زمونږ په زمانه کې د صحابه په زمانه کې د مشرکینو او د مسلمان په منځ کې فرق ترک الصلاه، د مسپری خلو بس. چې کوم سړی به مز نه کولو دا به کافر او مشرکو، او چې کوم به مز کولو دا به مسلمانو. منافقین چې هغه په ځړه کې کافرو لیکن اسلام ظاهرو لمز باغی هم نه پریخو، چرته به کولو جمعات کې به کولو، جمع سره براتل، خو دا سه براتل چې ناراض وځړه به نه غوستو مز به کو. قران کریم کې الله جل شانو فرمایي کوسالا چې کله دې مسترازي نو ناراض راځي، او یا به چې کله خیال به د چانو نو بیا به پکور کې به پاتې شو، جمع به وک. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کی راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما زړه غواړي چې کوم خلک پکور کې مسکی چې ځالکان راغون کوم غي ته هم لرګي راړي دا غي کورونو ته اور واچوم سره د کورونو هغه اوس وزم باغ کورونو کې دومره بدی غړلې په دی باندې چې یو سړی هغه جمع ته مستن راځي. نو د مز اهمیت قران کریم تاسو ګورئ، چرته چې د مؤمنانو صفات ذکر شوي د مز نه ابتدا شوي ده او په مز باندې ختم ده. اول کې د مز اهتمام، په آخر کې د مز اهتمام. نو کمه دا عملی اعتبار سره د دین یو حکم نه منل لیکن نه کول پرې خل، دا کمه دا فسق ده، لوی ګناه ده. نو دغه صحابي امام ابن ثعلبه وایي چې لا ازید ولا هذا ولا انقص، نو په دې کې زیاتې کوم او نه کمې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا په آخر کې فرمایي چې زمانوم امام ابن ثعلبه ده او زه د بنو سعد ابن بکر سره زما تعلق ده، او زه زم خپل قوم ته بستاده پیغام من وعن رسوم، یعنی د دې په رسول کې بم کمې زیاتې نه کوم چې ستا سماتو وي دا هر سباغي درسوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا سړی جنتی دی کده دا خبر رښتیا کوي. مطلب دا دی چې یو سړی ډیر زیات نوافل تسبیحات او نفلی صدقه دا نشي کوله، لیکن بنیادی خبرې د دین اغمنی پاغه باندې عمل کوي، نو دا سړی جنت ته ځي. سیوای اعمال چې غنفل لی تسبیحات دي اغا زمونږ حضرات اهل علم وای کله انسان په فرایض او واجباتو کې څه کمی وشي نو هغه مستحبات او نوافل سره پوره کیږي. او کله دا سیوی مثلا چې مونږ نه کمی کوتاه وشي په هغه سره پوره کیږي. دویم دا چې هغه د درجاتو د علو د رفع درجاتو ذریعہ ګرځي.
لیکن کچره فرایض او واجبات چې کوم بنیادی او ضروري سيزونه دي پاغه باندې سړی عمل وکي نو د نجات یافته دی د جهنم نه بچ دی به الله جل شانه جنت ته بیایي. امام ابن ثعلبه رضی الله عنه په دغه شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو او واپس لاړو. یو وفد په دغه وفودو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغله د یمن د خلکو اشعریین دا د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه صحابي قبیله ده بنو اشعر او اشعر هغه کسته ویل کېږي چې داغه په بدن باندې وخت ډیری د دې نیکه چې کله پیدا شو ماشوم وای او داغه په بدن باندې وخت ډیر نو هغه ته منسوب شول اشعریین. ابو موسی اشعری رضی الله عنه دغه قبیله ده په یمن کې پاتې کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داخله کړالو چې څنګه د یمن را روان شول نو د دې جذبات او د دې محبت ډیر زیات او په لار باندې به دغه جمله ډیره وي غدن نلقى الاحبه محمدا وحزبه غدن نلقى الاحبه محمدا وحزبه کل ہماری ملاقات ہمارے محبوب اور دوستوں کے ساتھ ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ. سبب زمون ملاقات د محمد صلی الله علیه وسلم سره او دغه د جماعت سره صحابه سره کی په دغه الفاظ په خلو د یمن را روان شول مدینه منوره ته ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تو فرمایل چې تاسو څخه د یمن نه یو ډله را روانه ده او دا خلک د دې زړونه ډیر زیات نرم دي نری زړونه دي او نرم دي او بیا فرمایل الایمان یمان والحکمت یمانیه ایمان د یمن ایمان دی او حکمت په هدا د یمن ده. مطلب دا دی چې د دې خلکو زړونه نرم دي ایمان د دې په زړونو کې راسخ دی او د دې زړونو ته چې خبره کوده شي نو هغه پکې کلک وي. زما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې تعریف په دې سره کو جوړونه نرم دي دا مدح او تعریف نرم زړه دا سړی خي د باندې واز اثر کوي د باندې نصیحت اثر کوي قرآن کریم آیات د پونان دي تلاوت کاغه په اثر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک په اثر کوي او چې کوم زړه سخت وي نو پاغه باندې د قرآن کریم آیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د واز او نصیحت خبره اثر نه کوي داسي لکه څنګه چې سخت کانی تنره کانی یا بل څه شعر اخلاص کې هغه په باندې تینده کو خري واپس لاړ شي. قرآن کریم کې الله جل شانه د زړونو په باره کې مختلف صفات ذکر کړي. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك دې ځکه بنی اسرائیل ته الله پاک خطاب کوي بیا تاسو زړونه سخت شول فهي كالحجاره هغه داسې شول لکه کاڼي او اشد قسوه یا د کان نم زیات سخت. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار بعض کاڼي داسې دي چې دا غینه نهرونه روزي سیندونه. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء بعض داسې دي کاڼي چې هغه اوچوي دا غینه وبروزي چې نه روزي یا اساس کساس. وان منها لما يهبط من خشيه الله او بعض داسې دي چې د الله د خشیت او د ير نه خپل زین ورغړي دومره اثر خو پیوش. لیکن الله جل شانه دی خلکو ته فرمایي چې تاسو زړونه د کانو نم زیات سختي پدې کې د خیر خبره او ښه خبره نه نوځي. زما عزتمند سخت زړه دې سړی باندې خبره اثر نه کوي. نرم زړه والا کس پاغه کې رحم وي پاغه کې رأفت وي پاغه کې رحمت وي اغا په مظلوم باندې ترسيږي ترسه په باندې راځي په یتیم باندې په مسکین باندې ضرورتمن باندې داغه ترس راځي. نرم زړه سخی او په نرم زړه کې ډېر زیات خوبي وي چې چا زړه نرم. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک فرمایي الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. د انسان په بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده
چې کله دا سم وي نو ټول بدن سم وي او چې کله په دې کې فساد راشي نو ټول بدن وسره خراب شي. زړه چې سم وي نو د هغې نه ښې اراده او ښه جذبات راپورته کېږي او زړه چې خراب شي نو د هغې نه بد ارادې او بد جذبات راپورته کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سخت زړه نه پناه غوسته. د خراب زړه چې فساد وي پکې د هغې مثال لا دی لکه یو ځای کې تالاب وي او په هغه تالاب کې څښا اوبه وي ګنده او د هغې نه یو سړی لښتې وکني او هغه خپل کور ته هغه لښتې راولي نو هغې نه به خرابې اوبه راځي ځکه چې تالاب کې اوبه ټولې خرابې دي ګنده دي پکې مردارې پرتې دي درنګې پکې پرتې دي. او چې زړه صفا وي نو په هغې کې پاکې اوبه دي مثلا د غرونو په منځ کې واورینې یا باران په غرونو باندې وشو هغه اوبه جمع شوې په حوض او په تالاب کې او د هغې نه بیا وږی خلکو کنستي دي هغه راغلي دي کورونو ته او پټو ته نو هغې نه رڼې او پاکې اوبه راځي. چې کله د انسان په زړه کې ګن وي نو د هغې نه ارادې او اعمال او فال چې روزي نو هغه خراب وي او چې کله په زړه کې رڼا وي نور وي جلا وي او زړه صفای نو د هغې نه ښې خبرې او ښې ارادې روزي او ښه احکام پې مرتب کېږي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد مضغه اذا صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. بل زي الله جل شانه په خپل کلام کې فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې په هغه ورځ باندې نه مال سړي ته فایده ورکوي او نه زامن فایده ورکوي الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې چا قلب سلیم وروړي. دا استثناء متصلم کې دی شي او منفصلم کې دی شي. که منفصل وي نو مطلب یې دا دی چې مال او زامن ګورې په ورځ د قیامت فایده نه ورکوي البته سم زړه تندرست زړه چې په هغې کې ایمان وي په هغې کې ښې ارادې او ښه نیتونه یې هغه فایده ورکوي. او که استثناء متصل شي نو مطلب دا دی چې زامن او مال فایده نه ورکوي لیکن هغه وخت کې زامن او مال هم فایده ورکوي چې کله ستا زړه سم وي. چې کله په زړه کې ایمان وي په زړه کې اخلاص وي ته به د خپلو بچو تربیت ښه کې دغه بچې اوس فایده درکوي. نیک او صالح اولاد دې پرېښو هغه چې ته مړ شوې تا پسې دعا کوي یا ایصال ثواب کوي د هغه دعا په تا باندې لګي. بل دا چې ستا د تربیت د وجې نه هغه په سمه لار باندې روان دی هغه چې څومره اعمال کوي لکه څنګه چې هغه ته باندې اجر او ثواب رسي دغسې ته مربي تا تربیت کړی دی تا ته پکې اجر او ثواب. مال د انسان ته فایده په ورځ د قیامت نه ورکوي لیکن چې قلب سلیم وي د چا په هغې کې ایمان وي په هغې کې اخلاص وي په هغې کې للهیت وي په هغې کې ښه صفات وي نو مال هم بیا فایده ورکوي. ځکه چې دی به مال په حلال او جایز طریقه باندې ګټي او په داسې مصارفو کې به خرڅ کوي چې کوم ځای الله جل شانه راضي کړي. په زکات کې به ورکوي په صدقاتو کې به ورکوي غریب او فقیر او مسکین ته به ورکوي چې په کوم ځای کې الله جل شانه راضي کېږي دا الله جل جلاله د خوشنودۍ ذرایع وي هلته یې دی لګوي نو په هغه ځای کې بیا ده ته په دې مال باندې اجر شي. دا ولې ځکه چې زړه صفا دی. زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې نری زړه او رحیم زړه دا هغه چې په هغې کې رحم وي واز و نصیحت قبلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بچیو ابراهیم نوم یو زمونږ د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولادو څلورې زنانه اولادو جنکۍ وې لوڼه مبارکې څلورې نارینه اولاد. نارینه اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړوکوالي کې وفات شوی او لوڼه مبارکې چې وې نو دا لوی شوی د دوی ودونه شوي. حضرت زینب رضی الله عنها مشره لور وه ابو العاص ابن الربیع باندې واده وه رضی الله عنه او حضرت رقیه رضی الله عنها بیا دویمه وه په حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین باندې واده وه. بیا دا وفات شو د جنگ بدر په موقع سن 2 هجری کې. بیا ام کلثوم رضی الله عنها درېمه لور وه دا بیا حضرت عثمان رضی الله عنه ته ورکه. ذوالنورین ورته ځکه وي د 2 نورونو والا. او څلورمه لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها
د حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما مور بیبي او د حضرت علی کرم الله وجهه بیبي د ټولو کې کشر و دا ټول خزوالی ته رسیدلې وي او زامن په ماشوموالي کې وفات شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بچی دا غنوم د ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام په نوم وتنوم اخرو دین معلومه شو چې خپل بچو ته مسلمانان نوم کیدي نو په کاردار چې د خپل نیکانو اسلاف او مشرانو په نوم باندې کیدي نو چې کله ماشوم اوشي نوم وته کیدی نو په ټي وي کې په موبایل کې په ګډو وډو رسالو کې په جریدو کې چې نمون راځي اغه نه بعض خلک احتیاط نه کوي د دین نه واقف او د اندوانو نمونه کیدي ماشومانو نو خیال کوي یا داسې نوم کیدي چې هغه به معنی وي هیڅ معنی نه د صحابو نوم خې معنی والا نوم عبد الله عبد الرحمن عبد الله د الله بندا عبد الرحمن د رحمان بندا یا د صحابو په نوم یا د انبیاء کرامو په نوم باندې د ماشومان نوم کې خپل پکار بیا د صحابو په نوم کې د معنی تپوس کولو ته ضرورت نشته نوم پسې شاته چې کوم شخصیت ته داغه په وجبانې کو خپل پکار نو بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بچه ابراهیم د تربیت کېدو یو لوار کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګید چې هغه بیمار دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماشوم تپوس ته کله کله تلو بیا وفات کېدو اطلاع وتراله چې بیمار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لاړو نو غیږه کې واغشته مبارک او سلګي والی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګونه اوخ کې روانه شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل العين تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى به ربنا سترګونه اوخ کې بهيږي زړونه غمجن دي استا په جدای باندې موږ اے ابراهیم بچي غمجن یو لیکن موږ به هغه سوایو چې کوم باندې الله راضي کیږي دا غي نه علاوه بل خبره بنکو دې کې تعلیم دی چې کله په انسان حادثه راشي څوک وفات شي نو هغه ویر او جاړه چې کوم د جاهلیت په زمانه کې دا حرام ده سر شکول سینه وهل مختصه پیړه را خلاصول چغې وهل لوی لوی ستاینې کول دا نوخه حرام ده لیکن دا جاړه چې د سترګو نه اوخ کې لاړې شي یو ساس کې دو ساس کې درې ساس کې او په خپل باندې جایز الفاظ اگر راشي دا جایز دي ځکه یو صحابي تاسو کو چې یا رسول الله وانت تاسو هم د سترګو نه اوخ کې زیو جاړی یعنی مطلب دا چې تاسو غو د جړه نه منی کول کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل دا زما پزړه کې رحمت ته مهرباني ده او دا دغه مهرباني په بنیاد باندې ده جوړه دې کې اشاره ده چې کوم انسان په داسې وخت کې هم دا غزړه نرم نشي نو زړه سخت او داسې زړه دا نرم دی چې په زړه کې رحمت وي مهرباني وي نو بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلقو تعریف وکړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دای بیا تاسو کو چې رسول الله مونږ راغلیو یو خود دین غټ غټ احکام د ذکر د لپاره په هده لپاره دوی مونږ دا تاسو کو چې د دنیا د پیدا کېدو نمخ کې سو مونږ ته دا ویلې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې د هر څه نمخ کې الله او هیڅ شی نو الله جل جلاله د کائنات رب د اسمانونو زمکو پیدا کونکي هغه دغه وجود ته ابتدا نشته هغه د همیشه نه دی او همیشه وي هغه مسبوق بالعدم نه دی دا څنګه و چې مخکې څه شي نو الله پاک د همیشه نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل هر څه مخکې الله او بیا الله جل شانه او به پیدا کې خلق الماء وکانه عرشه على الماء او بیا د الله جل شانه عرش په اوبو د پاسو مطلب دا چې صرف اوبو بل سنو بیا قران کریم کې الله پاک فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي او موږ د اوبو نه هر یو ژوندې شی پیدا کو د اوبو نه الله جل شانه بیا هر څه پیدا کړي
انسان هم د اوبو نه پیدا کیږي، ونې او بوټي هم د اوبو نه پیدا کیږي، حیوانات هم د اوبو نه پیدا کیږي. بعضې حضرات وایي چې د عشرینو دا تپوس کول بنیاد کې دغه وجه وه چې په دغه سلسله کې د علم کلام علما ډېر زیات راغلي دي. ابو الحسن اشعری رحمه الله چې په عقیده باندې بنیادی طور سره په کلام کې خبرې کړي او منل شوی امام دی، هغه هم دغه قبیلې د ابو موسی اشعری رضی الله عنه خاندان دی. الله جل شانه دې په خو خبرو د عمل کولو توفیق ورکړي.